السلام علیکم. دا حالات دا جبر چې دی کنه دا د سړی ځواني ختمه کی بے وخته بوډا کی د ملک چې څه حالات دی حساس خلک چې دی پریشانی چې د ملک سره سکیږي داس چل دی زما دا وخته سپین شوی دی زما یو کشر رور په انګلند کې دی تیر سوارلس پنځلس کالو راځي اپا کال کې یو دوه پیرې راځي نو هغه چې تاسو وګورئ زمانه صرف 3 کاله کشر دی خو چې ما سره ولاړی نو تاسو به دا وایئ چې دا زما کشرې زوی دی رور خو ډېره غټه خبره ځکه چې هلته خوشحالي ده سهولت دی انصاف دی ساسا څوک زیاتې نشي کولی ژوند دی مونږ خو دلته کې د ژوند دغه مړی په اوږه راغستی او راکاږ وي هلته کې خلک ژوند تیری د بچو سره په خوشحالۍ تا سره څوک زیاتې نه کوي نو سړی ځوان شي بیا دوباره یورپ کې ستاسو ملګري رشته داري تاسو د هغوی وګورئ او خپل ځان وګورئ ځمکې اسمان فرق دی تیره پیره چې راغی ایرپورټ کې چې څنګه راکوشو نو ما ته وی یاره جیوي ستاسو دا ویښته خو ډېر زر سپین شو سم بوډا شوې نو ما ورته یو لطیفه وکړه ما ورته ویې د یو هاتي د بچي او د میږي دوستانه وه نو هغه میږي د هاتي د بچي نه تپوس وکړو چې ستا څومره عمر دی نو هغه ورته وی چې زما 1 کال عمر دی نو بیا یې د هاتي بچي د میږي نه تپوس وکړو چې ستا څومره عمر دی هغه ورته وی زما هم 1 کال عمر دی خو په لالا د غمونه ډېر تیر شوي ما ورته ویل هلته په ارام ناست یو موږ د پاکستان ته پریښي یو دلته کې خو هر قسمه مصیبتونه غمونه مشکلات ناانصافي څه به درته یاد کم خو خوشحاله اوسئ چې کم په یورپ امریکا کې زما به دا ایمان و د کالج د ورځو نه ما به وي چې آی ورځو کې کله حالات خراب شو نو ما به وي چې د دې ملک نه کو څوک اخري سړی ځي که نه پرېږدي ابه زه یم او اوس زه وایم چې د دې ملک نه څوک اولنی سړی ځي نو ابه زه یم د هغې وجه دا ده خو بدقسمتي څه وشوه بدقسمتي دا وشوه چې اوس را سره نه د پاکستان د اوسېدو پیسې شته او نه د را سره د پاکستان نه د تښتېدو پیسې شته بس ناست به یو برداشت کوو به نور هم برداشت کوي مونږ به هم برداشت کوو سوچ پې وکړې په سوچ کې څه ګناه نشته